تابع دا داسی او تابع ده غیر صفتن چی صفت بنوی دا تابعن پا مندل دا جنس ده کل تعریف لابد فیه من الجنس والفصول ہر تعریف کی جنس او فصل داوی نو دای چوی عطف البیان تابع دا پا مندل دا جنس ده تمام و توابع تا شامل لے او چی داوی غیر صفتن دا سے تابع چی صفت پنی نو نعت نا احتراض راغے او بیاوی چی یوضح مطبوعه نو دا نور توابع نا احتراض راغے وهو اشہر اسم شیئن عطف بیان دیتا وی چی دا یو سیز مشہور نم ذکر که دا یو سیز دو نمونی یو مشہوری او بل غیر مشہوری نو اول غیر مشہور ذکر کی بیا اور پسی مشہور ذکر کی لکا قام ابو حفص عمرو ابو حفص دا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت تے کنیت دیتا وی چه دا پلار یا دا زوی پنم مانی وی دا پلار یا دا زوی پنم مانی عبدالقہار وادو کو او اللہ تعالیٰ ورطا یو زوی ورکو او داغنم منگا ورطا سعد کی خودو مبارک یعنی دتو منگا ابو سعد وایو ابو سعد دا دو کنیت دے دکا زوی سعد دے او خپلو میں عبدالقہار دے یو اسم محضوی چی مور و پلار یو سڑی تیخی او یو اغا نم دے چی دا پلار دا یا دا زوی دا وجن مشہوری لکا ابن عمر دا حضرت عمر دا زوی نم عبداللہ دے خپل لیکن خلق بورتا ابن عمر وی اگا پدیبان مشہورو دارنگے ابن عباس خپل نم عبداللہ دے لیکن دا حضرت عباس پزوی بانے ابن عباس بانے مشہور دے ابن مسعود نو کم نم پسر کی چی ابن عبرا غلی نو اغیتا کنیت ہوئی او چی مورو پلاریو نم چاہتے ہی خی اغیتا سے محضا ہوئی او چی یو سڑے پیو لقب بانے مشہوری کلنا کل علمانی دا غیب عقیدہ لقبی شیخ الحدیث دا لقب دے شیخ التفسیر دا لقب دے خطیب پاکستان دا لقب دے فقیہ دوران دا القابی دا صفت توجن چو سڑے مشہور شی علامہ او خطیب دیتا لقب وے لکی دیشی نو دا حضرت عمر نم قلخ عمر دے لیکن دا دوینو میں حفظو نو خلق بدتا ابو حفظ وی نو چتا داوے قام ابو حفظ او بیا دا غیر رست عمر راڑی نو دا عمر تابع دے او صفت ندے یعنی اسم فائل او صفت مشبہ وغیرہ ندی لیکن دا ابو حفظ وضاحت کو چا طالبانو ابو حفظ نپی جندو مڑا مردر دے دو مخا دا ابو حفظ دے نو عمر بانے حضرت عمر زیاد مشہور دے او ابو حفظ بانے دمرا ندے مشہور وهو اشہر اسم شیئن دا مشہور دا دو نمون دے اسیز دے لکا قام ابو حفص عمر اصل کی مثال خود اقسم باللہ کلنا کلا اوخ یا غوی طبق وی دا خبیٹولی دخمی وی نبیائی ورطا اوخ ورکا خمد دارا ندا غی عرابی ویلی رسول اللہ نے چی اوخ غفتاب نویجی دا ما اوخ خو زخمی دے و بلا اوخ رانو حضرت عمر وی در اوخ دے ٹکتا نا غی عرابی وی چی اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر نبی حضرت عمر چی دور دنو اغوی ہاں بیا داوی چی فاغفر اللہم ان کانا فجر نو حضرت عمر چی دور اللہم صدق سا خدای رشتیائی کی مو بخی خدای چی ویکتا واقعی خی زخمیونو بیا بلو خی ورطورکا او دلتا درتا دا ہدایت النحوی مولا دا مثال را لن کو چی قام ابو حفص عمرو نو دا عمرو اصفی بیان دے او بل مثالم دا تراڑی قام عبداللہ ابن عمر دوارا دا پلارو دا دوی مثال در تراڑو دا پلارو دا دوی قدری دو عبداللہ کم عبداللہ ابن عمر نو ابن عمر بانے اگا مشہور دے او خپلنو میں عبداللہ دے ابن عباس بے ابن عباس بانے مشہور دے
خبره ختمه شوه. اصل کې رضی وایي چې زه خو د بدل او د عطف بیان په منځ کې فرق اډ کول نشم، دواړه یو دي. اسې د نمونه مورته ایښي دي. رضی وایي عطف بیان او بدل یو شی دی. دی وجه نه بعد نحویان د عطف بیان اډو ذکر نه کوي. تو نحو مولا وایي دواړو کې فرق دی. رضی اسې چې کوم دنو غریب پریشانه شوی دی، عطف بیان کې او بدل کې فرق دی. خپل درته وایي ولا یلتبسو بالبدل، عطف بیان نه ګډوډیږي د بدل سره. التباس او اشتباه ناراضي د عطف بیان د بدل سره لفظا په لفظ کې. په مثل د قول د شاعر کې انا ابن الطارق البکری بشر علیه الطیر ترقبه وقوعا. انا ابن الطارق البکری بشر د زلیخې په وطن دی. زلیخه مو ویلي ده؟ تاسو کې چا هم زلیخه نه ده ویلي؟ تا ویلي؟ پخوا به طالبانو کریمه ووی فارسی کې، بیا به نام حق ووی، بیا به محمود نامه ووی، بیا به پنامه ووی، قاضي قطب به ووی، تحفة النصائح به ووی، او بیا به ګلستان بوستان ووی، بیا به ورپسې زلیخه ووی، بیا اسکندر نامه و، حافظ شیرازي و، ټول کتابونه هم ویلي. نو طالب ته به د فارسی پوره اوس ټول کوتکانې دغسې راشي او ټکې نظم یې نه ویلی. نو دا د زلیخې په وزن دی. انا ابن الطارق البکری بشر علیه الطیر ترقبه وقوعا. مفاعل مفاعل فعول، د دې ټول وزن دا دی. د زلیخې ډومبنی شعر څه دی؟ الهی غنچه امید بکشایه، دل از روزه جاوید بنمائے. زلیخا غٹ کتاب دے. زلیخا گر چه محبوب جہاں بود، ولی یوسف بخوبی پیش ازا بود. دلم بردی و دل تاری نکردی، مفاعیل مفاعیل فعول. دیت علم عروض وی حماسی سر و بیاوائی محیط الدائرہ یا متن کافی. باقاعده شعر به د شعر سره په وزن کې برابرې، دینه بغیر شعر جوړیږي نه. د پښتو باقاعده عروض د پښتو مصره درته یاده ده؟ یو مصره وایي د پښتو، یو وایه. چاته یاده ده؟ چاته هم نه ده یاده؟ وایه یو مصره وایه. د پښتو هره مصره مخکینۍ چې ده دا 9 ټکه ده او رستنۍ 14 ټکه ده. د پښتو هره مصره ډومبنۍ دا 9 ټکۍ او رستنۍ 14 ټکۍ. لکه صبر کوا صبر خو ښه دی، صبر کوا صبر خو ښه دی. څو شوې؟ 9. پا بې صبرۍ معشوقې چه موندلي دینه 14. د مصرې ډومبنۍ بند هغه 9 ټکه وي او رستنۍ 14 وي. نه با این زردا رازی گلشی نهٹ، نه با زنگی زما داغا ما خالی شینا 14. دا علم عروض دا پختو دینا بغیر که دی خواه خواه یا مصره با غلطی، مصره با قیده غلطی. نو علا کل حال دا وزن دی انا ابن الطارق البکری بشرین، زوزوی داغا سڑیما الطارق البکری چې هغه پریخه ده بکری لرا چې داغه نوم بشر ده. ما پلار لګېدلی دی، بکری وجلی دی او په دې حال کې چې مارغان پې لګیا دی. اوس راځي مارغان په مړي باندې هله راځي چې ساتې وځي. سړی چې مړي او لاس پې ټکوي نو مارغان ورته نه راځي، خو انتظار یې کوي چې لاس او خپې بس شي ساتې وځي نو بیا راشي خوري. نو زما پلار بکری وجلی دی او په داسې حال کې بکری پروت ته چې اوس مارغان پې د راتلو لګیا دی، انتظار کوي. نو دا البکری دا مطبوع دی او بشرین دا د هغې دپاره عطف بیان دی، ځکه بکری بلا دی مونږ نه پېژندو. نو بشرین دا د هغه نوم دی. انا ابن الطارق زوزوی د هغه سړي ما الطارق چې دی پریدي البکری بکری لره. بکری څوک دی؟ چې بشر دی. علیه الطیر چې په هغه باندې مارغان
ترقبه انتظار کوي د واقع کېدو. مارغان وایي چې ساعت وځي نو بیا به مونږ غوښې خورو. رقبه یرقبو منه انتظار کول. نو په دې ده کې دا بشرین چې دی دا عطف بیان دی او دا بدل نه دی. دا بدل نه صحیح کېږي. رضی غریبه سې یارېدو چې زه خو په عطف بیان او بدل کې فرق نشم کولی. لکه فرانو ویلي چې اموتو وفي نفسي، اموتو وفي نفسي، دا مترر مو نه دی ویلی. هلته راځي فرا وایي زه به مړ شم، خو زما نفس کې به د حتا دا غم پروت دی. د حتا په مذهب پوه نه شم. حتا نه پس کلمه مرفوع هم راځي، کله منصوب هم راځي، کله مجرور هم راځي، حتا عاطف هم راځي، حتا جار هم راځي. نو زه به مړ شم خو د حتا په مذهب پوه نه شم چې د نرستو سره. نو دارنګې ردي غریب هم جاړي چې دا عطف بیان او بدل په فرق پوه نه شم. دی دا تنوح مولا ابو حیان ورته وایي چې ظالمه دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی. دا دله کې بشرین د البکري د پاره عطف بیان دی او دا بدل نه صحیح کېږي. دا بدل ولی چې بدل په حکم د تقریر د عامل کې وي. بدل په حکم د تقریر د عامل کې نه کوي. طالب وایي دا بشرین د البکري نه بدل دی. نو البکري باندې عامل څوک دی؟ د البکري عامل څه دی؟ الطارق ته کنه. الطارق په کې عمل کړی انا ابن الطارق البکري. نو بدل په حکم د تقریر د جاءني زید اخوک څه معنا ده؟ جاءني اخوک. بدل په حکم د تقریر د عامل کې جاءني زید اخوک. نو دا اخوک د زید نه بدل له. نو په زیدون کې عامل سو جاءو. نو په اخوک کې معنا نو د جاءني زید اخوک معنا ده جاءني اخوک. جاءني بدل په حکم د تقریر د عامل کې دا خبره یاد کړئ. بدل په حکم د تقریر. نو کدل ته موږ عامل مقرر کو. نو بیا بدل شي انا ابن الطارق بشرین. انا ابن الطارق بشرین او انا ابن الطارق بشرین ناجائز ده. ځکه دا د قبیلې د الزارب زیدن نه ده. دا د قبیلې د الزارب او الزارب زیدن ترکیب د نحویانو په نسبت باندې ممنوع ده. ځکه چې اضافت لفظي دا تخفیف په کلمه کې راولي. اضافت لفظي د اضافت معنوي فائدہ خو تعریف او تخصیص مو، لیکن د اضافت لفظي یو فائدہ و صرف چې هغه تخفیف فی اللفظ. څنګه تخفیف؟ څنګه تخفیف؟ تنوین او نون په ورځي کنه. تنوین او نون ته ورځول په لفظ کې تخفیف راغله، لیکن الضاربو کې تنوین چا د وجه نه پریوته ده؟ د الف لام د وجه نه. د الف لام مقدم دي په اضافت. اضافت رستو ده او الف لام مخکې. نو په الضاربو باندې خو الف لام داخل تنوین د اضافت څخه فائدہ شو. نو دی وجه نه ضارب زیدن ناجائز ده. ځکه چې د اضافت لفظي فائدہ تخفیف فی اللفظ هغه حاصل کړي الف لام. نو ضارب زیدن ترکیب ناجائز ده. نو په دې کې بشرین کا عطف بیان کې څوک هم در باندې اعتراض نه کوي. ځکه عطف بیان په حکم د تقریر د عامل کې نه وي. عطف بیان په حکم د تقریر د عامل کې نه وي. او که بدل کې ته دا بشرین د البکری نه بدل له نو بیا تقدیر د عبارت څنګه شي؟ الطارق بشرین. ځکه چې بدل په حکم البکری کې عامل الطارق ته نو په بشرین کې به عامل نو بیا بدل شوی الطارق بشرین. الطارق بشرین. نو په دې صورت کې دا به د قبیلې د الضارب زیدن نشي. نو الضارب زیدن ممنوع ده. نو الطارق بشرین نو بدل نه جوړیږي. بدل دا چې کوم نه جوړیږي. دارنګه یا اخانا الحارث. یا اخانا اے زمونږ وروره حارثه. اخانا نه الحارث عطف بیان ده. یا اخانا اے زمونږ وروره الحارث. او دا الحارثو دا اخانا نه بدل نه واقع کیږي. بدل ولې چې بدل په حکم نو بیا به الحارثو وی. الحارثو ناجائز ده. ځکه چې حرف ندام اعلی د تعریف ته او الحارثو کې الف لام هم اعلی د تعریف ته. نو اجتماع د حالته د تعریف پر راشدا ناجائز ده. یا اخانا الحارثو کې الحارثو د اخا د پاره عطف بیان خو صحیح ده، لیکن بدل نه ده صحیح. ځکه چې بدل په حکم. نو کته یا اخانا الحارث وین تقدیر دې اورد څنګه شي؟ یا الحارثو. یا او اجتماع په مابین د حالته د تعریف کې ناجائز ده. نو فرق په مابین د عطف بیان او بدل کې موجود ده. بعد دین کې عطف بیان صحیح کیږي او بدل
معلومیږي دا ځان ته دوه بیل بیل سیزونه دي، دا ځان ته بیل بیل، دا خو فرق لفظي دی او فرق معنوي هم پکې موجود دی، دواړو کې فرق معنوي هم موجود دی. بعض نحویان وایي که یو سړي یو طالب ته ووایي چې زوجتک بنتي فاطمه، زوجتک بنتي، ما تا ته په نکاح سره درکړه خپله لور چې د هغې نوم فاطمه دی او د لور نوم یې فاطمه نه و، عایشه و. زوجتک بنتي فاطمه او دا سړی غلط شو او د عایشې په نوم ځای باندې فاطمه ووایي او د سړي نه چا تپوس وکړو چې دا فاطمه دې په ترکیب کې راړلي وروره دا عطف بیان دی او که دا بدل دی، نو دې سړي ووایي چې دا عطف بیان دی نو نکاح صحیح ده، ځکه عطف بیان مقصود فی الکلام نه وي. نو اصل کې دا زوجتک بنتي، تا ته ما خپله لور په نکاح درکړې، نکاح صحیح ده. غیر مقصود کې دا سړی غلط شو، ځکه عطف بیان مقصود فی الکلام نه وي. لیکن که ورته وي زوجتک بنتي فاطمه او لوري فاطمه رشته نه، نو نکاح نه ده شوي، ځکه مقصود کې غلط شو، مقصود کې دا معنوي فایده راووته، معنوي فایده. که یو سړي ته وایي زوجتک بنتي فاطمه او فاطمه لور رشته نه، عایشه لور وه، نو که دنه چا تپوس وکړو چې وروره ستا دا ترکیب چې د کولو دی کې دا د فاطمې لفظ د عطف بیان راغلی او که دا د بدل دی عطف بیان، عطف بیان نو نکاح صحیح ده، ځکه عطف بیان په کلام کې مقصود نه وي. مخکینی کلام ټیک ته زوجتک بنتي، زوجتک، او که دی وایي زما مراد د دې نه بدلو، نو د زوجتک بنتي فاطمه دا معنا ده چې زوجتک فاطمه او فاطمه خو لور شته نه، نو مقصود کې غلط شو، نو مقصود سړی غلط شي نکاح نه کېږي، نو دا معنوي فرق شو. بس ته دا یاد کړئ.